عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر سے ابن روایت دا فرمایي صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دا ان قلوب بني آدم د بني آدم زړونه قلوب د قلب جمع د زړه تل شي زړه ته د قلب نه ځکه شي دا وړي وروړي قلب مختلف تل شي کنه قلب تا قلب شي قسمه قسمه شکل او ډانشور کی جوړيږي قالب نه وته قلب مخالوته نزله بدلیږي نن د سره په یو وادي سړی سبا زړه بدل شي سترګیا بدل شي خلکو خنن سبا سترګي بدل شي دي زړونه خاصه ایسه د الله تعالی په لوس کې دی ښا کنه ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن دی الله تعالی غوتونه دو غوتو په مانس کې دی ښا مطلب دا د سوغوتی مت نه د مقصد دا د سد انسانونو زړونه دی الله تعالی په تصرف کې دی قدرت کې دی کا قلب واحد دی وزړه په شان دی یصرفه کیف یشاء څنګه وغړي مغه زړه کول شي بادی طرف ته خیولی طرف ته تیزی طرف ته ورورو کې دلو طرف ته هر طرف ته الله ډول شي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمت پیغمبر سم بیا دا وغختله قال دې کې دا معنی نه د سیلوي خا کنه ځکه مخ تخپل پاته لګي صدا دا وای وغختله قال معنی وای غختله دعا مانگی اللهم مصرف القلوب اے دلوں کو بدلنے والے دزلونو بدلون کا صرف قلوبنا على طاعتك مزلنا اتو تبدری بندی ور بدل کې یعنی بدینا پنیکای بنی ور وایړای رواه مسلم مصرف من ډون کا تصریف شش تل شي دا گردان تل شي کنه گردان کی موسیقی ډو کنه ډو ځون سره حفظ ولا گردان کی خالوي سره گردان وا کې معنا تلاوت د سره وړو دوی درې پونی نو مصرف شو تل شي ډون کی تل شي الله تعالی د زړونو ډون کدا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمای ما من مولود کم یو بچای چې همي مولود بچی تل شي مولود بچی تل شي صدا چونه پیدا شاته چې شینل شي والد کنه والد اسم فاعل صيغه شو مولود مفعول اسم مفعول صيغه شو والدتون اسم فاعل صيغه شو بچی کی دن کی تل شي چونه بچای کیږي ما من مولود کوم یو بچای سوي خځې کنروي الا یولد علی الفطره دی هغه ول پیدایش په اسلام باندې کیږي علی الفطره معنا په دین اسلام باندې هر مشوم کې خدای پاک دا طاقت یې خي کاته بد دیني ته نو ورس د کوي بد دیني زوی ته نه پرېګا دی خپل په خپل به د ټیک ټاک روغ رمټ بوي خو خبر ورکی دا د سروغ رمټ بچای د روشي ځون سره د دین وروړي اسلام وروړي فطرت وروړي خو مرفلر باندې غلط کوشش وکي فابواه خو دغه مرفلر سدي یو هویدانی يهودي ونه جوړي یو هویدان تسنیس غاده کنه باب تفعیل نه ده کنه هو د هوید تهوید معنا يهودي جوړول صحیح ده او ينصرانه یونا انګريز جوړي نصراني تنصویر چشتل شي انګريز جوړول د سره لیکای د صيغه میغه تنصویر سواد سره رسیخه ينصرانه تسنیس غدا او یمجسانی یو مجوس جوړی مجس یمجس تمجیس یمجسان یمجسونا کسیغم فویر شی لګي یمجسونا مجوس جوړی یمجسانی مرفلری مجوس جوړی دا بچای صحیح ده دې مثال دا سیوای لکه روغ رمټ به ته څنګه کیږي هغه د سیا کما تنتج البهیمه یا تنتج ویل شي لوند سره لیکلی کنه تلیدو لکه څنګه د زناور د دیوله بچای پیدا کیږي کنه کما تنتج لکه څنګه د وخه د غو د وزاد دی بچای پیدا کیږي بهیمه یو بچای پیدا کیږي جمعاء روغ رمټ جمعاء امنه روغ رمټ دیغه غیګ نوی کاټ لکه نوی کاټ ورکی پیاڅو سره دغونه ورکی وی هیڅ شور کې نه روغ رمټ بالکل صحیح سالم جمعاء امنه صحیح سالم بدتی هل تحسونا فيها من جدعاء آیا تو سپاغو زناوارو کې چې ته کاټي پیزي ولم کتل ده جدعاء معنا کټپوز صحیح ده اجدع شو تل شي کټپیزي سړی تل شي ښه اجدع د سرواله کې اجدع جدعاء خزي تل شي ثم يقول بیا پیغمبر علیہ السلام استشهاد د پر دا خبرو کوي استشهاد خو پیژندې کنه دلیل د پر خبره څه ذکر کې استشهاد معنا دلیل ذکر